بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. شپږشتمه سپاره سورہ فتح آیت نمبر 20 مخکې دو آیتونو کې بیان شوی یقینا راضی دی الله تعالی د مؤمنانو نه هر کله چې دوی بیعت کو استاد سره لاندې د ونی نه پس په دې الله په هغه اخلاص باندې چې د دې صحابه په زړونو کې وو پس راویلې ګو اطمینان په دوی باندې او ورکړه دوی ته فتح نږدې او غنیمتونه ډېر چې اخلي دوی هغې لره او دی الله تعالی زورور حکمت والا. نوی آیتونو کې زیری د نورو غنیمتونو او د کافرانو د منافقانو نه د بچ کېدو زیری او په نیغه لاره باندې د مضبوط پاتې کولو زیری او د دین علاوه نور هم ډېری پیدې او فتحې چې هغه د الله رب العزت په علم کې دي او بل زیری دا کو دا کافران ستاسو سره په جنگ راشي نو دوی به تاسو ته شاګانی اړی او د دوی ملګری او مددگار بنی. د الله رب العزت طریقه تیر شوی ده د خپلو بندگانو سره د امداد کولو نو د الله رب العزت دا طریقې لره به تو بدلیدل اونوی نه الله بستاو مدد کوي. وعدکم الله مغانم کثیرة وعده کړی دا ستاسو سره الله د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې تاسو به اخلی هغې لره فعجل لکم هذه پس زرې درکړه تاسو ته پس زرې درکو تاسو ته هذه دا غنیمت د خیبر وکیف ایدی الناس عنکم او بنې کړل لاسونه د انسانانو انکم ستاسونه وعدکم الله مغانم کثیرة صرف د خیبر غنیمت نه الله تعالی به تاسو له ډېر غنیمتونه درکړي. غنیمت هغه مال چې د کافرانو نه په جنگ کې حاصل کړي شي چې د امت نه مخکې مالی غنیمت استعمال د هغې خلکو دپاره ناجایز و د بر نه به ور راتلو هغه به سیزو دا به د دې خبرې نښه وه چې تاسو جهاد قبول دی او کم غنیمت چې به ونه سیزلی شو مطلب به دا و چې ستاسو جهاد قبول نه دی. خو دې امت دپاره الله رب العزت دا مهرباني وکړه چې غنیمت د دوی دپاره استعمال کې راوستو چې تاسو غنیمت استعمالولی شئ. کم مال چې تاسو د کافرانو نه حاصل کئ هغه تاسو 5 حصې کئ 4 د مجاهدینو دي یوه حصه چې دا هغه د بیت المال ده چې هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم په اختیار باندې اداغه استعمال کیږي. با وعدکم الله مغانم کثیرة
الله تعالی ستاسو سره وعده کړی دا د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې تاسو به اخلي هغې لره. هغه ټول غنیمتونه کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفاته پورې څومره غنیمتونه حاصل شو د کافرانو نه، هغه ټولو ته اشاره ده. الله تعالی تاسو سره ډیر غنیمتونه، یو خو غنیمت همیشه د فتح نه بعد راځي، نو په دې غنیمتونو کې د فتح هم زیری دی او د دې خبرې هم زیری دی چې تاسو به وروسته دا جنگ جاری ساتئ. نو چې تاسو د کافرانو سره کله هم جګړې راځي نو فتح به ستاسو او د هغې فتح نه به په هغې فتح نه بعد به تاسو غنیمتونه حاصلوئ. نو په غنیمت کې د فتح زیری هم ورکو او ورسره سره د جنگ او د جهاد د باقی پاتې کېدو خوشخبری هم ورکړه. وعدکم الله، وعده کړی دا ستاسو سره الله مغانم کثیرتن، دا غنیمتونو ډیر تاخذونها چې تاسو به اخلی دی لره. فعجل لکم، پس زر درکو تاسو ته هذه دا غنیمت د خیبر، د خیبر د فتح چې کوم تاسو ته ځمکې میلاو شوې، نور سامان میلاو شو، دا خو الله رب العزت تاسو له اوس زر په انعام کې درکو او د دې نه علاوه به الله تعالی تاسو له ډېر زیات نعمتونه درکوي، ځکه تاسو د خپل پیغمبر ملګرتیا وکړه او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړه. او د ټول نه غټه خبره ده چې تاسو خپل لاس د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې کېښودو او دا وعده مو د دې نبی علیه السلام سره وکړه چې مونږ به همیشه ستا سره یو، به چرې به هم تیښته نه کوو، کو زمونږ سر زیدي پکې، او دا جهاد به مونږ تر هغه وخته پورې قایم او دایم ساتو تر څو چې زمونږ په وجود کې ساده. نو تاسو دومره عظیم کار وکړو، الله رب العزت تاسو نه خوشحاله دی. نو تاسو له پر زر او انعام فوراً چې تاسو له کم درکو هغه د خیبر فتح شوه او وروسته به تاسو ته ډېر میلاویږي. او بل انعام وکفا ایدی الناس عنکم، او بنې کړل لاسونه د خلکو ستاسو نه، ستاسو د نقصان دپاره چې کله تاسو راوتي وئ نو دې کافرانو د مکې کافرانو کې ځینو ډلو هم د مسلمانانو باندې د حملې کولو اراده کړې وه چې صحابه کرامو هغه قیدیان کړل، او په مدینه کې یهودیانو دا اراده کړې وه چې مسلمانان هسې هم ټول تللی دي، په دې نور مسلمانانو به مونږ حمله وکړو. د منافقانو هم دا خیال و چې اوس یو ښه موقع ده د مسلمانانو ته د نقصان رسولو. الله رب العزت د دې دریو واړو دا منصوبې ناکامه کړې او مسلمانانو مدد یې وفرمایو او دی ورته وښوله چې ای ایمان والو کو تاسو په مدینه کې حاضر یې هم به ستاسو ملګری یم، او کو تاسو مدینې نه وځئ هم به ستاسو ملګری یم. یعنې تاسو یوازې نه پرېږدم، ستاسو حفاظت کول، ستاسو د کور حفاظت کول دا زما ذمهواري ده، او تاسو دا قدم مضبوطه کوي چې الله رب العزت حافظ دی او ناصر دی. حفاظت کوونکی په هر ځای کې الله تعالی دی او مدد کوونکی په هر ځای کې الله تعالی دی. نو وکفا ایدی الناس عنکم، د یهودیانو سازشونه تیار کړیو، د منافقانو تیار کړیو، د کافرانو تیار کړیو، او د دې نه علاوه چې کوم نور قبایلو، هغې قبایلو هم دا خپل منځ کې مشوره کړې وه چې دا مسلمانان به ختمو. الله تعالی فرمایي د دوی ټولو منصوبې چې وي هغه ما ناکامه کړې او د دوی ټول لاسونه چې وو هغه ما بند کړل. وکفا ایدی الناس عنکم، بند کړل الله تعالی لاسونه د خلکو ستاسو نه، دی بل مدد دی. غنیمتونه، فتح، د کافرانو لاسونه بندول، تاسو له غلبه درکول، دا د الله رب العزت نعمتونه دي او دا ټول نعمتونه میلاویږي د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د لاس کې خودو سره. تاسو بیعت کړی دی، ګورئ چې تاسو باندې څنګه نعمتونه راوریږي. نو خودنه دی خبرې ته چې د الله د دین لپاره مهنت کوونکي، د الله دین لپاره قرباني کوونکي، الله رب العزت چرې هغوی یوازې نه پرېږدي، په دې دنیا کې هم، په قبر کې هم، او د قبر نه وروسته هم، یعنی هم په دې ژوند کې، هم په برزخي ژوند کې، او هم د آخرت په ژوند کې الله رب العزت د دوی ملګری دی. وکفا ایدی الناس عنکم
ولتكون آیة للمؤمنین د فاره د دې چې شي دا مال غنیمت او دا بندول د لاسونو د کافرانو ستاسو نه چې دا شي آیة للمؤمنین یو نښه د مؤمنانو د فاره چې د مؤمنانو د فاره دا یو نښه وګرځي او نښه په دې باندې چې الله رب العزت دا خبره کړې ده چې ستاسو سره یم بېشکه دا خبره خو واضحه شوه وګوره الله رب العزت موږ له څومره غنیمتونه راکړل موږ له د فتح زیری راکړل او زمونږ د کورونو حفاظت هم فرمایو او زمونږ حفاظت هم فرمایو او د کافرانو ټول سازشونه الله رب العزت ناکام کړل نو دا نښه ایمان والو تراله چې واقعي چې الله کومه خبره فرمایلې ده چې ستاسو سره یمه نو بېشکه الله رب العزت زمونږ سره دی ځکه دا کامیابی موږ ته میلاویږي دویمه بله خبره پکې دا هم وښوله چې ای ایمان والو ستاسو کامیابی د الله رب العزت په مدد سره ده ځکه د الله د مدد نه بغیر تاسو هیڅ نه نو اعتماد په خپل رب باندې کوئ او دا رب ستاسو دپاره کافي دی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې بروسه په خپل الله باندې وکړه د الله د دو دپاره کافي دی نو الله رب عزت ستاسو دپاره کافي دی ستاسو مدد به کوي ولتکون آیة دپاره د دې چې شي دا غنیمتونه او دا بچ کول د کافرانو د لاسه ایمان والو لره آیتن دا یو نښه وګرځي للمؤمنین د ایمان والو دپاره ویهدیکم صراطا مستقیما ویهدیکم او کلک کی تاسو په لاره نیغه باندې او د دې بیعت کولو بله پیدا دا ده چې الله رب العزت تاسو له په دین باندې مضبوطوالی نصیب کی ځکه چې تاسو دومره غټې قربانۍ ته د دین دپاره تیار شوئ نو الله رب العزت د هغې په بدله کې ستاسو په زړونو باندې اطمینان نازل کو ستاسو زړونه مطمئن کړل مضبوط کړل په دې خبره باندې چې تاسو په نیغه لار باندې تاسو ته فتحه میلاو شوه کافران تاسو ته صلح ته کېناستل کافرانو تاسو ومنلی کافرانو ستاسو دین ومنو او یهودیانو نه تاسو ته خیبر میلاو شو نو دا ټولې د دې خبرې نښې دي چې الله رب العزت تاسو لره په دې دین باندې مضبوطول غواړي ویهدیکم او مضبوط کی تاسو یعنی تاسو د پیغمبر ملګرتیا کوئ الله تعالی به تاسو له په دین باندې مضبوطوالی درکوي ویهدیکم صراطا مستقیما او کلک کی تاسو صراطا مستقیما په لاره نیغه باندې هغه نیغه لار چې هغه د الله رب العزت رضا طرف ته تللی ده او مخکې ووی د الله رضا په څه کې ده اذ یبایعونک لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک نو دغه نیغه لار ده د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري دا نیغه لار ده که چا چې د نبی تابعداري وکړه گویا دو د الله رب العزت تابعداري وکړه نو د نبی تابعداري د الله رب العزت تابعداري ده ویهدی او دې ته ویل کېږي نیغه لاره یعنی نیغه لاره چې د هغې منزل چې کوم ځای ته انسان رسی هغه د کامیابی وي او هغه د الله رضا او جنت دی او دا دین اسلام دی او د دین اسلام نه علاوه نور طریقې دا ټولې کږې لارې دي په دې منزل چې دی هغه د ناکامۍ دی هغه جهنم دی او د الله رب العزت ناراضګي ده ویهدیکم صراطا مستقیما او کلک کی تاسو په لاره نیغه باندې و اخرى لم تقدروا علیها و اخرى او نور غنیمتونه دي او نوری کامیابی دي لم تقدروا علیها چې تاسو طاقت نه دی موندلې په هغې باندې چې تاسو غلبه نه ده حاصله کړې په هغې باندې قد احاط الله بها خو دومره ده یقینا راګیر کړي الله تعالی هغې لره په خپل علم سره دا هغه فتحې دي چې کم مخکې ومغانم کثیرة یا نور دغه ذکر کې وعدکم الله مغانم کثیرة نو کم د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند چې څومره فتوحات دي او د هغې نه بعد بیا وروسته د روم او پارس او د ډېرې غټې دنیا د فتحې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دور کې د عمر رضی الله تعالی په دور کې او داسې د صحابه کرامو په دور کې عظیم کامیابی خصوصي طور باندې د روم او پارس دغه روم او پارس په هغه وخت کې دوه غټ قوتونه په دنیا کې روم والا چې د اهل کتابو نصارا و چې ځان ته عیسایان وایي او پارس والا چې د مجوسیانو کم چې د رڼا او د اور د هغوی عبادت کوي
نو دا دو قوتونه مضبوط قوتونه ټوله دنیا د دوی دوه لاندې وه. الله رب العزت د مسلمانانو د لاسه دا دواړه قوتونه چې دي ټوکړې ټوکړې کړل. الله تعالی فرمایي نور هم دي و اخرى لم تقدروا، و اخرى نوري فتح او غنیمتونه دي لم تقدروا علیها چې تاسو ندی حاصل کړي هغې لره. وقد احاط الله بها، یقینا مقرر کړي دی الله تعالی، راګیر کړي دی الله تعالی بها هغې لره په خپل علم سره چې دا به الله تاسو له درکوي. کله به دا پتې تاسو ته میلاویږي تر څو چې تاسو د دې بیعت مطابق خپل ژوند تېروئ. هغه څه دی د دین په باره کې تښتېدل نه، د جهاد جاري ساتل او د الله دین دپاره خپل ځان حاضرول د مرګ دپاره. نو تر څو به دا کارونه کوئ تاسو ته به دا پتې میلاویږي. وکان الله علی کل شیء قدیرا، دی الله تعالی په هر یو کار باندې طاقت لرونکی، الله هر څه کولی شي. اوس بله تسلي مسلمانانو ته، دا کافران خو بس تاسو سره جنګ کوي، او چې کله هم دی په جنگ باندې راځي نو تسلی ساتئ چې الله رب العزت ستاسو سره دی. دا کافران به تاسو ته شاکوي او دی به تښتي. ولو قاتلکم الذین کفروا، که چېرې جنګو کې ستاسو سره هغه کسان چې کافران شوي دي، لولوا الادبار، خامخا به دوی اړی شاګانې، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ثم لا یجدون، بیا به دوی اونه مومي ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددگار. دا کافران مستاو سره جنگ کوي، لکه دا کافرانو کار دی جنگ کول د ایمان والو سره. خو ایمان والو ته تسلی چې ګورې د کافرانو د جنگ نه به یریږئ نه، ځکه د کافرانو جنگ انجام به د دوی په تیښته باندې. او دا الله رب العزت مونږ ته ښیي د هغې بدر نه والا تر اوسه پورې هم چې د الله رب العزت د دین والو د مجاهدینو د کافرانو په منځ کې کله هم جګړه راځي، الله رب العزت دې مجاهدینو له قوت ورکړي او د کافرانو غړ غړ ملکونه الله رب العزت د دوی مخې ته چې دی ناکامه کوي. ځکه الله رب العزت مدد دی، دا د الله تعالی په مدد باندې او د الله رب العزت دا وعده ده چې زه به تاسو غالب کوم، خو تاسو زما د دین دپاره دا لاره کلکه ونیسئ. ولو قاتلکم الذین کفروا، که چېرې جنګ کوي ستاسو سره هغه کسان چې کافران شوي دي، لولوا الادبار، خامخا به دوی اړی شاګانې به تاسو ته کوي تښتي به. ثم لا یجدون ولیا، بیا به دوی ونه مومي دوست، د دوی به دوست بیا نه ولا نصیره او نه به دوی مددګاري بیا. او الله رب العزت خو داسې دوست دی چې چا سره یو پاره دوستی په باره کې الله وفرمایي بیا د هغو سره دوستي نه پرېږدي. او دا کافران چې دي د دوی دوستی خو په لالچ باندې دي، چې لالچ حاصلېږي جو دوستی ده، او چې یو کار آسان وي جو دوستی ده، چې په یو ځای کې تکلیف لږ وي جو دوستی ده، او چې کم ځای کې نقصان ورته په نظر راځي، تکلیف ورته په نظر راځي او شکست ورته په نظر راځي، بیا دوی د یو بل مدد نه کوي بلکې دوی پرېږدي او تښتي بیا. کله چې ابو جهل د بدر د جنگ د پار را روانو، مخکې ذکر شوي سوره انفال کې شیطان ورته راغی د یو کس په صورت کې او ورته یې زه ستا ملګری یم، انی جار لک، بېشکه زه ستا مددګار یم. خو چې کله بیا لاړو بدر میدان ته او بدر میدان کې فرشتې ولیدلې، نو بیا د ابو جهل نه لاس راښکودو، وایي زه هغه یې نه ما چې هغه تو نه او زه ستا ملګرتیا نشم کولی. نو بیا بالکل د میدان په منځ کې پرېښودو او شیطان د خپل لښکر سره واپس وتښتېدو، ځکه چې فرشتې راغلي وې، د فرشتو هغو ته پته وه چې دا فرشتې خو ډېر طاقتور دي، نو هسې ما تکلیف لاره راکوي او ختموي مې، نو بس میدان یې پرېښودو. نو دا خلک خو بس وختي طور باندې یو بل مدد کوي. او الله رب العزت چې چا مدد وعده کړې ده، الله رب العزت په هر وخت د خپل ملګرو حفاظت کوي، که هغه لږ وي او که هغه ډېر وي. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون، بیا به دوی ونه مومي ولیا دوست ولا نصیر او نه مددګار. سنت الله التي، پشان د طریقې د الله، التي هغه طریقه، قد خلت چې تیره شوي، من قبل مخکې، څنګه چې مخکې طریقې تیرې شوي دي، یعنی د تیر شو پیغمبرانو ژوند ته وګوره. د نوح علیه السلام نه شروع که، ځکه اولنی عذاب د نوح علیه السلام په قوم باندې راغلی، د هغې نه مخکې خو د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې مورخین لیکي 1000 کاله
وخت دی او په دې کې ټول خلک په اسلام باندې دی. بیا وروسته په دې کې شرک پیدا شوی او د شرک د رد دپاره اول الله رب العزت نوح علیه السلام را لېږلی. بیا هغوی انکار کړی او په هغوی باندې اولنی عذاب راغلی دی د سیلاب په صورت کې. بر الله رب العزت حکم فرمایو اوبه راووروه، د بر نه هم اوبه راوورېدې، د لاندې ځمکې ته حکم وکړو خپلې اوبه راوچتې که، دې اوبه راوچتې کړې، یو عظیم طوفان یو عظیم سیلاب چې دی هغه جوړ شو. څومره خلک چې موجود و په هغه وخت کې په دنیا باندې، یو کور هم په دنیا باندې پاتې نه شو سوا د کسانو نه چې هغوی په د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې وو. باقي ټوله دنیا چې د هغه د اوبو لاندې راله او تباه و برباد شوه. هیڅ کس په دنیا باندې نه دی پاتې شوی سوا د دې کشتۍ والو نه. ځکه نوح علیه السلام ته آدمي ثاني وی چې دنیا په دویم پاره آباده شوي ده. نو د نوح علیه السلام د هغه زامنو او کم ملګري چې ورسره و د هغې نه بعد دنیا په دویم ځل آباده شوه. نو د هغې نه واله او راځه څونه پورې دا قومونه راغلي دي د خپلو پیغامبرانو مخالفت یې کړی، الله تعالی پیغامبر او د هغوی منونکي کامیاب کړي او د پیغامبر او د هغوی د ملګرو مخالفین الله رب العزت تباه کړي. هغه د اوبو په ذریعې دي، د کاڼو په ذریعې دي، په ځمکې نه باسلي، د بر نه یې پې اور راورولې، سیلۍ پې راغلي ده، زلزلې پې راغلي دي، چغې پې والي شوي دي، مخونه یې خراب کړي دي. د الله رب العزت کاڼي پې راورولي، د بر نه یې پې مرغۍ مسلط کړي، هغوی پې کاڼي راورولي. د الله رب العزت سره ډېرې لښکرې دي، مخکې ویلو د الله سره ډېرې لښکرې دي. نو دا د الله رب العزت یو طریقه ده چې همیشه د خپلو ملګرو مدد کوي او دا طریقه را روانه ده او دا طریقه به روانه وي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې مسلمانان موجود دي. الله رب العزت په دې ایمان والو مدد کوي. به سنت الله په شان د طریقې د الله التي هغه طریقه قد خلت من قبل چې یقینا تیره شوې ده مخکې، ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هیڅ چرې تو به ونه مومې د الله طریقې لره تبدیلا بدلیدل. د الله طریقه نه بدلیږي. د الله هم دقه طریقه ده چې د خپلو ملګرو مدد کول، خپل ملګري غالب کول، خپل ملګري کامیابول او مخالفین د هغوی نیست نابود کول، ختمول. دا د الله رب العزت طریقه ده او دې طریقې لره بدلیدل نشته دی. وعدکم الله وعده کړي ستاسو سره الله مغانم کثیرتن د غنیمتونو ډیر، تأخذونها چې تاسو به اخلی هغې لره، فعجل پس زر درکړه لکم تاسو ته هذه دا غنیمت د خیبر، وکفا او بندې کړل ایدی الناس لاسونه د خلکو عنکم ستاسونه، ولیتکونا د پاره د دې چې شي دا غنیمت او دا لاس بندول آیتن یوه نښه للمؤمنین د پاره د ایمان والو، ویهدیکم او کلک کی تاسو صراط مستقیمه فلار نیغه، و اخرى او نوری فتح او غنیمتونه دي لم تقدروا علیها چې تاسو طاقت نه دی موندلی پاغې باندې، قد احاط الله بها یقینا را ګیر کړي دی الله هغې لره په خپل علم سره، وکان الله علی کل شیء قدیر دی الله تعالی په هر یو کار باندې په هر یو څیز باندې طاقت لرونکی. ولو قاتلکم الذین کفروا او که چری جنگو کې ستاسو سره هغه کسان چې کفر یې کړی، لولوا الادبار خامخا به دوی اړی شاګانې، ثم لا یجدون ولیا بیا به دوی ونه مومي دوست، ولا نصیر او نه مددگار. سنت الله التي پشان د طریقې د الله هغې قد خلت چې یقینا تیره شوي من قبل مخکې، ولن تجد او هیڅ چرې به تو ونه مومې لسنت الله د الله طریقې لره تبدیلا بدلیدل.